أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. سورة النور 27 نمبر آیات. په دې 27 نمبر آیات کې 5 نمبر حکم ذکر کیږي د معاشري د پاک ساتلو لپاره. مخکې موږ ویلو چې سورۃ النور بنیادی عنوان چې د فحاشۍ مخنیوی دی او د فحاشۍ د مخنیوي لپاره وړاندې ځینې احکام د فحاشۍ متعلق ذکر شو. یو باغی کې دا وایي چې تاسو به بغیر دلایلو نه د ثبوت نه د زنا بحثونه معاشره کې نه کوئ. د دې بحثونو سره خود به خود انسانانو نفسانی خواهشات تیزیږي او د ګناهونو سبب جوړیږي. ناول د بدو بحثونو مخنیوی وشو. دویم صورت کې چې کم کسان سریعان دغه جرایم کوي او ښکاره ګناهونه کوي د هغې دپاره سزا ذکر شوه چې دغه سزاګانې ته میلاو شي. شادي شده او د غیر شادي شده پکې فرق دی. سزاګانې به دواړو ته میلاویږي ابو ته ورکړی شي. د هغې نه وروسته دغه شان د احکام نه روانو نننی حکم دا ذکر کېږي چې کله تاسو د یو چا کور ته داخلېږئ نو د هغې طریقه به صحیح او د مسلمانانو سره د ملاقاتونو طریقې کار به څنګه وي. دې ځای کې اولنۍ خبره دا ده چې تاسو د چا کور ته ورځئ نو کورونو تقریبا 4 قسمونه دي. یو قسم کور هغه چې د انسان شخصي د رهایش دپاره یو جوړ کړی همدې پکې اوسېږي یوازې د هېڅ چا ته د ملاقات ورکولو اجازه پکې نه وي یوازې پکې همدې اوسېږي لکه خاص د وده کېدلو کمره شوه داسې نور ځای کې نه کېدی شي. نو دا اولنی قسم شو. د دغه قسم بحث دې کې نشته ځکه چې هغې ته د داخلېدلو څه ګنجایش شته نه او هغې ته اجازت شته یا نه چې څوک دې ورته راشي. دویم قسم کورونه هغه دی چې هغې کې د یوازې نه اوسېږي نور کسان ورسره اوسېږي خو که هغې خپله زنانه ده که هغه محرمان دي بل څوک دي خو دې کور کې دی یوازې نه دی خلک ورسره دی. او دویم د خلکو د راتللو امکان شته چې څوک ورته راشي یعنې څه پابندي پکې نشته. دا دویم قسم کور شو. دریم قسم کور هغه دی چې په دې کې دوه احتمالونه دي چې یاره څوک پکې ام یا پکې نه دواړه احتماله پکې یقیني نه ده معلومه چې پکې شته او نه پکې یقیني معلومه ده چې نشته. دا دریم قسم شو. څلورم قسم دا دی چې هغې کې د عامو خلکو د راجمع کېدلو عام اجازه دي او د هر چا د هغې سره خپلې فایدې متعلق لکه جماعت واخله مدرسه واخله دغه شان د کې عمومي دفتر واخله د هر سړی راتلی شي. نو دغه ټولو جدا جدا مسایل په خپل ځای باندې ذکر کېږي. د اولني احکام نه ذکر کېږي چې کوم د چا شخصي اوسېدلو ځای نه دی یوازې هېڅ چا د راتللو اجازه ورته نشته دی د هغې احکام هم نشته دی هغه بس یوازې دې کې اوسېږي. د دې باقي چې کوم درې قسمونه پاتې شو د هغې احکام به ذکر کېږي روانو سبقونو کې. الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنو ای هغه کسان تاسو ایمان راوړئ لا تدخلوا تاسو به نه داخلېږئ بیوتن کورونو ته غیر بیوتکم بغیر د خپلو کورونو نه. خپل کور مطلب دا چې ته پکې یوازې اوسېږي حتی تر هغې پورې تستأنسوا چې تاسو به اجازت اخلئ وتسلموا سلام به کوئ علی اهلها د هغې د کور په خلکو باندې ناڅاپي به نشئ داخلېدلی. نو په دې ځای کې اولنۍ مسله چې یا ایها الذین آمنو ای هغه کسان تاسو ایمان راوړی دی. نو دا یا ایها الذین دا د مذکر دپاره استعمالیږي چې نارینه ذکر وشو خو په دې حکم کې دننه زنانه خود به خود داخل دي. زنانه به هم چې کله یو ځای ته ځي اجازت به غواړي اگر چې په دې ځای کې صراحتاً ذکر نه دي خو د تابع د نارینهو دي او د قرآن عام انداز داسې دی چې نارینه احکام ذکر شي زنانه پکې په خپله داخلي او د زنانو چې کوم مخصوص احکام د جدا دي نارینه سره پکې شریک نه دي د هغې جدا ذکر راځي خو چې کوم احکام د نارینه او زنانه مشترک دي هلته کې د نارینه ذکر راشي د زنانه ذکر پکې رانه شي لیکن په دې کې زنانه داخل دي. او دا د ابو داود د روایت نه معلومیږي چې دغه روایت کې دی چې زنانه وایي چې موږ 4 کسان زنان داسې وو چې د عایشې رضی الله عنها کور ته بتلو هغې خوا ته بتلو خبرو اترو له ملاقات ته کله به چې کور ته نږدې شو دروازه به وټکول سلام به وکړو او بیا مو اجازت واخیسته چې آیا موږ دننه درپرې شو هغې کله به اجازت وکړي راځئ ور به یې کولاو کله به یې چې بس زه نه یم فارغ د ټایم کې مه راځئ واپس به شو. د دغه روایت نه پته لګي چې زنانه به هم چې کله زنانه خوا ته ورځي اجازت به اخلي
او که نارینه خوا ته ورځي هم اجازه باخلي که زنانه باندې داخليږي چې هغه خپلواني نو هم اجازه باخلي عامه مسله شوله. او لا تدخلوا تاسو باندې داخليږي بيوتن کورونو ته چې کورونو کې بل څوک وسیږي بل څوک چې کم کور کې وسیږي هغه ته تاسو نه داخليږي. دا بيوتن عام دی که دا کور د خړی خپل دی که بکرای باندې اغستلې دی که چا ولا په سوال باندې عارضی ورکړل د سټې م پورې په هر صورت باندې خو چې څوک کې وسیږي نو ته بغیر د اجازه نه دغه کور ته نه ورځي. غیر بیوتکم بغیر د خپل کورونو نه تاسو شخصي کورونه تاسو به یوازې وسیږي هیڅ څوک هم سره کې بل نشته. کبل څوک در سره نو دغه احکام سره روان دي چې هغه کې اجازه داخلي. مثال به تور باندې سره به کور کې وسیږي یوازې خپل زنانه ور سره ده نو بیا هم مستحب راځي اجازه واخلي. ځکه عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دغه شان دغه نقل لري چې د خپل کور ته راغی نو بار به دروازه به وټکوله او راس یو خپل یو انداز هغه باندې به اطلاع ورکړه چې کور ته رالم نو بیا غینه بعد به سلام وکړو او دروازه به کولاو شو د ور داخل شو ډایرک به خپل کور ته هم چې کور کې یوازې یو خپل زنانه لرله د سی به ډایرک نه راتو. دا غینه معلومیږي دا چې دا غیر بیوتکم نه هغه کورونه مراد چې دا به بیخي یوازې وسیږي څوک مسره نشته او دا چا دراتلو اجازه ته نشته دی نو دې ته بغیر د اجازه داخليږي بس ټیک ته داخل شه خیر دی. د دې نه علاوه چې بل کس به کې وسیږي تاسو سره ته به اجازه نه راځي بیا د خپل زنانه نه اجازه اخیستل دا واجب نه دی مستحب دی. ذکر عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه عمل دغه شان دی لیکن یو بل روایت کې دی چې هغه نه صفه معلومیږي چې خپل زنانه چې واجب کور کې وسیږي نو هغه نه اجازه اخیستل واجب نه دی فرض نه دی ضروری نه دی خو مستحب ضرور دی ثواب پکې ضرور شته. نو دی غیر بیوتکم هغه صورت کې د چې کړه د سر ایسوک به کور کې نه نو بس هغه ته بغیر اجازه ناراضه خو چې څوک بغشته نه ته اجازه نه داخليږي حتی تستأنسوا تر هغه پورې اجازه واخلئ وتسلموا على اهلها تاسو سلام وکړئ دغه په اهل باندې کور کې چې څوک وسیږي هغه اهل هغه باندې به سلام وکړئ. دې ځکه کې دوه خبرې دی یو تستأنسوا چې تاسو اجازه واخلئ استئناس په معنا د استئذان د اجازه غوښتلو سره دی دا اکثر علماء رائے ده او دوی متسلموا على اهلها دغه په اهل باندې سلام وکړي نو دوه خبرې شوي چې کور ته داخليږي د مسلمانانو کور ته هغه لپاره دوه آداب دي اول اجازت دویم سلام کول به دغه کور خلکو باندې نو دا خو ظاهري معنا شوله. اوس دا چې ته اجازه څنګه اخلي او سلام به ورسته جدا کی نو دې ځکه د علماء له کوم ته اختلاف شته اقوال کې مختلف دي. ځینې علماء راي دا چې اول به دروازه وټکي خبر به ورکړي چې زه پلان کې راغلی یم ستاسو خوا ته درتلل غواړم آیا درتلی شم نو که چا دنه جواب درکړه چې راځه نو بس هغې نه بعد به سلام وکړي که چا جواب در نه کړه سلام بیا پاتې شو سلام مه کوه. لیکن په دې کې د ځینې علماو رای دا ده چې نه د دې داسې مطلب ده چې حتی تستأنسو مطلب دا دی چې که تاسو به د کور کې هېڅ څوک ونه لیدو غږ هم ورکړو څوک هم ونه لیدو نو بس سلام پاتې شو غږ هم ورکړو هغې تاسو له جواب درکړو سلام تاسو به سلام وکړئ. اوس سړی راغی دروازه کولاو ده دوی خپلوان دي او ډارې کې به کور کې څوک ولیدو بیا ورته غږونه مه کوه چې زه پلانکی یم او درشم که در نشم اول به سلام ایسته واچم سلام دې به واچوه اصل تعالی جواب درکړي په خپله به ته ووایي چې راځه یا مه راځه به ته ووایي یا که سلام یې واخېسته هېڅ یې درته ونه ویل بیا ترې وروسته تپوس وکړه. دا د امام ماوردي رای ده. لیکن امام بخاري رحمه الله په ادب المفرد کې دا مضمون ذکر کړی دی او د نبي علیه السلام احادیث پکې هم راوړي دي چې نبی علیه السلام فرمایي چې کله یو کس راغی کور ته او غږ یې وکړي زه پلانکی یم درشم که در نشم خو سلام یې ونه کړو نو دې کس له اجازه اړوله ورکوئ مو ورته وایي واپس اجازت نشته چې دومره د سنتو مخالفي او د شریعت موافق نه ته زما په کور کې به تا باندې اعتماد هم نشته مه راځه. او دې باره کې صحیح روایت شته دی چې هغې کې منع راغله چې کوم کس سلام ونه کړي اول اجازه اخلي وروسته سلام کوي نو بس مه ورکوئ اجازه ولا مه ورکوئ نه دې راځي. دغه شان ده کې یو روایت کې داسې هم دي هم امام بخاري نقل کړی دی چې یو کس راغی نبی علیه السلام ته یې آواز ورکړو چې آلیجو چې آیا زه تاسو ستا خوا ته درتلی شم که درتلی نه شم خپل سړی یو رشته دار یو نږدې رشته دار نبی علیه السلام یو کس ته وویل داسې کار وکړه د سړي ته اول د داخلېدلو چل وښایه طریقه ورته وښایه داسې ورته ووایه چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ادخلو داسې ورته ووایه نو هغه سړی مخکې نه بار واورېدو د خو خادم ته پیغام ویله چې ورشه جواب ورته ووایه سړی پوهېږه خو هغه مخکې نه داسې واورېدو دروازې نه بارې خبرې په خپله واورېدې
نو بس دغه شانت کې ویل چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ادخلوا چې آیا داخلي دی شم. نو په دغه روایت هم د معلومیږي چې کله یو کور ته تاسو ورشي اول به سلام وکړي، هغې نه بعد به اجازه واخله چې آیا داخل شم. په دغه روایت کې دغه صحابي اعالجو وایي علاج چې کوم دی علاج او دا هغه صورت دی چې سړی یو تنګ ځای کې ننوځي، یو تنګ ځای ته داخل شي. داسې ښه الفاظ نه دي، مهذب الفاظ نه دي. ادخلو دا دی چې ته په کولاو فضا کې داخل شي. نو دغه روایت کې نبی علیه السلام د دې کس اصلاح په دوه اندازونو وکړه. یو دا سلام اول کوه او دویم دا چې اعالجو مه وایه چې تنګ ځای ته داخل شم. داسې څه خبره شوه، بس ووایه چې ادخلو آیا داخل شم، داسې ووایه. نو دغه نه معلومیږي دغه روایاتونه چې کور ته کله ورنږدې شي نو هغې ته سلام وکړه. چې کله سلام جواب چا درکو بس هغې نه بعد اجازت واخله. جواب یې در نه کو نو بیا د هغې نه وروسته او تا ته اندازه چې دغې خلک شته دی 3 پیرې به د دې نه اجازت واخلې. 3 پیرو کې اجازه میلاو نه شو بس واپس شه، نور انتظار به دغه ځای کې مه کوه، کور ته لاړ شه. وتسلموا على اهلها، او تاسو به سلام وکړئ د هغې په اهل باندې، د کور په خلکو باندې. ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. دې دپاره چې تاسو ذلکم خیر لکم دا کار غوره دی ستاسو دپاره، لعلکم دې دپاره تذکرون تاسو نصیحت قبول کړي. دا وروستنی کوم تاکیدات چې ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون دا تاکیدات اوس دې لپاره راغلو چې تاسو دپاره غوره دي او د نصیحت خبرې دي. چې ډېر خلک داسې چې هغې ځان دپاره د اجازت اخیستل او سلام کول یو پیغور ګڼي، سپکې ګڼي چې لکه زه دونه غټ سړی یم زه به سلام کوم دې خلکو ته ورته به ویم چې ایا در شم که در نه شم، ته خو ډېر بدې ښکارم په دې باندې. نو د هغې جواب دې ځکه کې اوس د الله تعالی ته د خلکو مخلوقاتو طبیعتونه او نیتونه د مخکې معلوم دي. نو ویې ویل چې دا کار دله غوره دی. که ته هر څه چې له ځان سره مناسب ګڼې او که نامناسب ګڼې او ځان غټ ګڼې او که کچې ګڼې خو دا کار لره غوره دی. او په دې کې به تاسو دې دپاره نصیحت قبول کړئ. علماء لیکلي دي چې دا ذالکم خیر لکم دا کار دله غوره دی. په دې غوروالي کې دننه 4 خبرې موجود دي چې اجازت اخیستلو کې 4 فایدې دي. یو فایده دا ده چې کله ته یو کور ته ورځي او زګن ته ورځي اجازت واخلې نو یو کار دا وکړه دغه سړي چې کومه ازادي وه هغه ازادي ته متاثر نه کړه. هغه چې کومه ازادي حق لرو هغه ازادي برقرار پاتې شو. اوس ته داسې کار کوې چې هغه یو کور کې ناست دی خپل کار کې مصروفه دی او ته دغه ورغلی و داخل شولې نو هغه ازادي خو تاسې ته ورسوله، بس ته خو یو د کور مالک ته وګرځېدلې او پر دې ملکیت کې تا مکمل بې اجازې تصرف وکړو داخل شولې. نو یو خدا نو د دې اجازت اخیستلو په وجه باندې به تر هغه ازادي چې دا هغه برقرار وساتي. اجازت نه اخیستل چې دروازې الله تعالی کې ورننه وځي ډایرکټ نو په دې صورتونو کې دغه ازادي دې ته ورسوله خرابه دې کړله. د یو مسلمان ازادي چې کومه حد پورې الله ورکړې ده الله تعالی ته کومه ازادي حق ورکړل دی هغه یرغمالول د خپلو لاندې کول د انتهایي ګناه ده او دا د یو شریف انسان سره چېرته نه ښایېږي. دا یو کمسل سړي سره ښایېږي، دا د کمسل کس علامه د یو شریف کس علامه نشي کېدی چې چېر ازادۍ دومره پروا ونه کړي ډایرکټ کور ته ورشي. دا خبره چې کوم دا تفسیر ما د قرآن نقل کړې ده. دویمه فایده دا ده دا د کور دا د سړي ده د راتلونکي سړي ده چې کله ته اجازت واخلې ورننه ورځې ته کومه خبره کې دا مالک به کور مالک به ته غوږ دي چې صحیح ده او دغه چې کوم دغه د خواهش ته جذبه ده چې تا سره مرسته وکړي تا سره به ټیک مرسته کوي ته چې څه مطالبه کوي تا سره به کوشش کوي لاس به سره کوي. اوس داسې وشوله چې سړی به کور کې ناست دی او دا بل راغی او دروازه یې وردګا کړله او ډزې وله ورکړو یا ماته کړې داسې ورکړو لا کړو دننه ورغی او کور مالک ته مطالبات کوي چې داسې راله وکړه هغسې راله وکړه. هغه وایي چې زه مړه ته زما د کور د عزت دونه خیال ونه ساتو راننه وتلې معقولیتوب باندې کور زما دی او بې اجازې پکې ته تاویږي او له زما نه مطالبې کوي چې دا راله وکړه هغه راله وکړه. نو چې کم کارونه ولا دی کول غوښتو هغه جذبه ولا ختمه کړه. اوس به دا د کور مالک د دې راتلونکي کس سره هېڅ مرسته نه کوي او نیت به ورته نورم خراب شي مکه چې کم جذبات او خواهشات لرل هغه به هم خراب شي. دې نه وروسته درېیم نمبر خبره دا ده چې کله ته یو کور ته ننوځې نو کېدای شي په دغه کور کې داسې زنانه موجوده چې هغه سره هغه محرمات نه وي ستاسو سره نکاح کول ممکن او په تا باندې د هغې د لیدلو د وجه نه په تا باندې یو بد اثره وشي دا خبره ممکنه ده او هغه د یو جرایمو د ګناهونو لاره جوړه شي. دغه شان ده کې دا ممکن ته یو پردي کور ته داخل شي او په تا باندې ټیک د الزامات او امکانات راشي چې د به دې کور کې څه کول بې اجازې نه ننوتی دی د چا داخل کړی دی د خو تپوس هم ونه کړو داسې ورغی دی څه دي دومره نږدې خپلوان خو یې دې نه سرې بوده الزامات هم کېدی شي. نو دغه د زنا الزامات د ګناهونو
هغه کم الزامات چې دي چې د ګناونه به کړي یا دا کس باندې د کس کې دا خطر کې پیدا کېدای چې زنا ته باقاعده ومشي ناجایز تعلقات جوړ کړي نو دغه خطرو د ختمولو لپاره اجازه بنیادی شی دی او ځکه د حد الزنا او د حد قذف نه د احکام ورسته ذکر کړل نو دغه فائدې دي په خیر لکم کې د پرتی دي چې اجازه واخله دا څه لپاره فائدہ مند ده دومره فائدې به حاصل شي کله تاسو وکړي اجازه والی او چې کله اجازه وانخله ټول مصیبتونه سره په سر باندې راتللی شي فإن لم تجدوا فيها احدا کتا سب بیا نه مونږ د بدې کې هیڅوک یعنی د سکور ته داخل شولای چې باغې کې څوک شته نه امکان وجه بکی وي خدا ته چې کله را لې هغه ته आवाज وکړو سلام ورته وکړو چې جواب درنکو یا دا د کس په سریبو د شته نه یا شتا خوستا غږ او आवाज چاوانه ورید نو فإن لم تجدوا کتا سب بیا نه مونږ فيها بده کور کې احد هیڅ یو کس یعنی یا په سریبو د نشته یا ستا आवाज نه یا تعالی جواب اسنه درکې ځانې غلې کړي فلا تدخلوا بیا مداخله کې دي د ګورته مداخله کې حتى يؤذن لكم تر هغه پورې چې اجازه میلاو چې تاسو صبر د اجازه شوی نه دی او تاسو आवाज ورکو چې حق درنکو بس ډایرک ورزامه چې بس یاره څوک نشته جواب ایرانه کو بس ورز بیا مرزه ځکه مرزه کدا کور خالی می نو خالق اور هم پردې ملکیت ته پردې سامان به کې پروت او پردې ملکیت ته داسې بجازي داخلي دل او تصرف کول دا په لګونه ده پردې کور دا کور چې کام نه دی الله تعالی یو عزت ور کړی دی دا مسلمان یو حریم دی او حدیث مبارک کې دی چې کله یو کور ته سړی راغی د کور پر سوري کې پام کاو چې دنه پکې سوق دی وسکه او د کور مالک ته پته ولګي دا سړی وریدو نو د لپاره شریعت دومره اجازه ورکړه چې غسترګ ته یو تیرسیز باندې واله چې دنګولې دي شي حالانکه د مسلمان اعضاء څومره قیمتي دي په دې کې باقاعده قصاص دی چې کله چې سترګ دی وچول سترګ بدن چولې کیږي لیکن د کور مالک تعالی تعالی دومره اختیارات ورکړي دي چې چا د بکور کې پام کاو به اجازه نه بغیر نو ورشه سترګ دی وچوا شریعت څخه قصاص نه اخلي او تا د حق درکړي د وچو ورله نو دغه نه پته لګي چې د چا کور ته بی اجازه داخله کې تشر خالم شي مداخله ځکه پردې مال پردې ملکیت ته او ته ته بی اجازه نه نوځي نه ګوي ته په تصرف کې او پردې مال کې تصرف کول حرام او ناجایز دي نو چې دغه ګناه مرتکب نشي فلا تدخلوها مداخله کې دي حتى درهغه پورې یؤذن لكم چې اجازه وشي تاسو ته وان قيل كويل شو لكم تاسو ته لکه مرجعو چې تاسو ته واپس شي دنه आवाज راکړه چې لکه نارینه څوک نشته دی موږ د چا ملاقاتونو ته نه یوزګار واپس شي فرجعون واپس کیږي ځان کله کوي مچ نه څنګه واپس شم زه خو راغلی یم او زه خو خپل یم او د لري نه راغلی یم او د نږدې نه راغلی یم او دغه زما د لپاره بې عزتي ده او داسې بشم مواغسې بشم ټولې خبرې پرېږده وه خو چې आवाज وشي چې بس واپس شه واپس کیږه هو ازکا لکم دا ډېر پاکیزه ده ستاسو لپاره پاکیزه خبره ده تاسو به د الزام نه خالی تهمت نه خالی په تاسو کې به د ګناه او د زناګانو او شبهات چې دغه پیدا نشي او معاشره مکمله پاکه پاتې شي والله بما تعملون علیم الله تعالی په هغه سمانه چې تاسو یې کوي عالم خبر دی چې خبر دی په دې مسایل باندې عمل وکړي دا تاکید شو چې د ملاقات مبارک د خپل خپلوانو ته یاران دوستانو خواته تګ را تکي چې کوم څه تاسو کوي په دې باندې الله خبر دی که تاسو ټیک ټاک د شریعت موافق کول الله تعالی به ثواب درکړي که تاسو مخالفت کو الله تعالی به هغه په سر کې تاسو ګناه سره رانیسي علماء لیکلي دي چې په شریعت کې دا هغه احکام دي کورون ته داخليدل پردو کورون ته ورتل خپلوانو کرا یاران دوستانو کرا ایا دا هغه کسان راتل شریعت دغه کوم اصول ټاکري دي نو په اسلامي معاشره کې دا اولنی احکام دي چې خلکو به عمل پرې خو په اسلام کې چې کوم احکام ورو د کمزوري کېدل خلکو به عمل پرې خو نو اول به د کورونو د ملاقاتونو چې کوم احکام د خلکو پرې خو د عمل ختم شو تر دې چې نیکان خلک په دې کې سستی کوي دا هیڅ ضروري خبرې نه کړي او در خپل طبيعت تابع خبرې غني چې په دې مدبار دی په دې مینشته دامي په دې یقین شته په دې مینشته دامي ملګری دا بنا ملګری دی خپل قصې ورله جوړې کړلې او د شریعت تمام احکام مسترد کړل نو په دې وجه چې کوم کس مسلمانی هغه پر دې احکام په بنوسیږي ځکه د قرآن مستقیل حصہ ده بس معمولی خبرې نه دي او که داسې معمولی خبرې وي اجازت اخیستل نه اخیستل ورتل نه ورتل سلام کول نه کول داسې وړې خبرې وي نو اب نور طریقو باندې نقل شوی په واقعاتو کې براغلي وي د نبی عليه السلام په واعظ نصیحت کې براغلي وي د قرآن مستقیل سبب شرط نه جوړې دي چې دا د قرآن مستقیل حصہ ده نو په دې وجه عمل کول به هم انتهایی ضروری دي او چې کله به عمل ونه شي نو معاشره د ډیرو مصیبتونو شکار کېدي شي